الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور جملة جملة لا ينهمي قفتهمي هستدانا رحمة للعالمين درود شريف اللهم صل وسلم كما تحب وترضى د دې جمعې بیانم زما ځانو د مخکې جمعې د بیان یو کړی دی کعب بن اشرف یهودیو اور لوی گستاخ در رسول اللہ شان کے بے اشعار والکنزل بیکڑے محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ
او د ملګری ورلو کعب بن اشرف یا مردار د کعب بن اشرف د قتل نفس سردار دو جهان صلی اللہ علیہ وسلم صحابو تی اعلانو اعلان داسیو کو د گستاخان مبارکی کہ اذا رأیتم من اليهود من رجال اليهود بهذه الصفة فاقتلوه او صحابه شرط چون د یهودون داس کستاسو وګورئ شاغ زما شان کې د دین اسلام شان کې گستاخی کړه فاقتلوه قتل یکړی کنه رسول الله چې دا اعلان وکړ د صحابه کرامو د جماعتنا یو صحابي محيصة بن مسعود رضی الله تعالی عنه فاسده توری راواخستا گرزه گرزه اور تا معلوم وچیو گستاخ شتا چغا فاتح شوی دا گرزی مدینہ منورہ کے مضافاتو کے یو گستاخ یہودی ابن شیبہ گرزی چدا بچرتا پیدا کرمائے خلقو نتفوس کرے أين ابن شيبة أرأيت ابن شيبة ابن شيبة كم زايدة تا ابن شيبة ولديكنا شاور تغيل شو محيصة هنا ابن شيبة غزاي كذا كنا محيصة بس گرزی چه ابن شیبہ گستاخ رسول یهودی اکل اولدائی دا خوات ورغی چه ورنزدی شو فوثب علیه حرت محيصة و ابن شیبہ گستاخی رسول یهود باندې ورطوب وهل فضرب عنقه ابن شیبہ گستاخی پتر باندې د څټ باندې واهو سره تینال ته وغورځاو را روان چراغی جناب رسول الله خدمت کی حاضر شو السلام عليك ورحمة الله وبركاته جناب رسول الله ورتبل وعليك السلام ورحمة الله وبركاته حضرت محيصة يا رسول الله
دا زما توره ده کنه یا رسول الله وګورئ په وینو باندې ککړه ده قتلت ابن شیبه یا رسول الله ستاسو شان کې چې بے ګستاخی کړه کنزلې به کړه ابن شیبه خو مې درته قتل کو مردار مې کو جناب رسول الله صحابه تو فرمایل اذا احببتم ان تنظروا الى رجل نصر الله ورسوله بالغيب فانظروا الى محيصة او صحابو کتاسو دا غواړئ چې تاسو داسې کس وګورئ چې هغه د خدای او د رسول امداد نصرت یې پټ په پټه وکړو کنه که داسې جنتي کس لیدل غواړئ نو وګورئ د محیصه بن مسعود ته کنه چې چاته فتح هم نه وه زما د اعلان سره سره لاړی او ګستاخ ابن شیبه یهودی مردار کو راغی دا خبره مدینه منوره کې خوره شو چې ابن شیبه یهودی خې مردار کړی ابن شیبه ډېر لوی تاجر و اهل مدینه ورته به څه ورکول څه مالي تعاون به کو آتی محیصره اوتی د رسول الله د خدمت نه مدینه منوره کې ګرځي د محیصه ورو حویصه نوم یې و حویصه دغه وخت کې مشرک او د دې ابن شیبه یهودي ملګری د دې غازی محیصه نه دا حویصه مشر ورور یې وتی نه مشر حویصه خبر شو چا زما ملګری یهودي خو زما کشرور محیصه قتل کړی حویصه ګرځي د خپل کشرور غازی محیصه پسې ګرځي محیصه چې ولیدی حویصه چونکې د ده نه مشر ورمنډې کړي او راوینیول چې راوینیو فضربه ویواهو غازی محیصه یا اواهو ولی شروع حویصه ورته ویل دی مشرک رور ویل تا کس قتل کو یهودی چې هغه به خلکو سره مالی تعاون کو محیصه ته ویل ګوره ستا په خېټه کې چې کومه چربي ده دا د هغه د مال نه ده تا سره به مالی تعاون کو دغه روټۍ تام خوړلې اوس د محیصه جواب ته ګوره محیصه ورته ویل امرني بقتله ویل او حویصه واوره امرني بقتله
من لو أمرني بقتلك لزرفت عنقك محيص ورتويل وحويص رورا تاتفت لقكنا والله أمرني بقتلي قسم بخدا ددي خنزير قسطاخ يهودي دا قتل ولو حكم عطا اغا استراككنا يعني جناب رسول الله سردار دو جهان صلى الله عليه وسلم ما تددي قسطاخ دا قتل ولو اجازة راكو لو أمرني بقتلك لزربت عنقك كجناب رسول الله ما تستاد قتل حكم راكڑي وي اورورا نو قسم بالله استاد څټ بم در نواله وي فتور سر بم در نجدا کړي وي اهلا فرد يهود دا كستاد قتل حكم يرا کړي وي تميم نفر خودله حويسا تا مشرك روري حيران والله لو أمرك بقتلي لقتلتني بالأورورة كرسول الله محمد يا ربي زما دا قتل حكم در کړی وای قسم بالله تاخو بیا زم قتل ولم کنا زما درور قلبي خیال دی نساتو محيص ورتويل نعم والنعم ها والله لو أمرني بقتلك لزربت عنقك هاك رسول الله استاد قتل حكم را کړی وی قسم بخدا ستا سر بم استاد دې جسم نه جدا کړی وی پتر بم پدې مړی باندې وهلی وی فبهت الحويصة حيران داسي وقت حيران بات دا مشركو شداد سوار دا مشركو ويسورت بالرورة والله قسم بخدا إن دين محمد حقا والأسمى تفتأ لقيدة كده محمد عربي دين حق دين دا ذكا استاصلونه كي داسي راسخه ده ستاسو کې داسې مضبوط شوی ده کنه چې نه د ورور پروا کړی نه د عزیز پروا کړی نه د قریب پروا کړی نه د یار د دوست پروا لرئ کنه د دې دین په خاطر او د رسول الله لپاره رورم قتلوي کنا هر گستاخ قتلوي او زما یقین راغی چې واقع دا دین چې کم د حق دا غازی محیصا د خپل رور ته ویل اين محمد ویل محمد کم زاید ما ورولا غازي محيصة رضي الله تعالى عنه ورتويل تعالى بالأم مشرر حويصة راجمع بسكنها أصبد جناب رسول الله تور ولا ملاقات بدي ورسر أكرم كنا هرت محيصة دا مشرك رور حويصة راوس چاچ دی ملامت کو د گستاخ په قتل باندې
چرایا و جناب رسول الله ته ودرېدی حویسه چې جناب رسول الله ته داسې کتل د کتلو سره د جناب رسول الله په خپو کې پرېوت ویل اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك رسول الله لا اله الا الله محمد رسول الله جناب رسول الله تلاس پلاس کی ورکو ویل یا رسول الله دنن وجنز مسلمان شما جناب رسول الله ورته ویل وجد صدقنا ویل وجد دا چې زما دغه ورور ګوره دا کشرور محیصه دا ما ملامت کو چا زما ملګری یهودي ګستاخ دی ولی قتل کو کنه دراته ویل چرور دا خبرې مکړه که رسول الله ستا د قتل حکم راته کړی وای ستانه به مې هم سر جدا کړی وای کنه زه پوه شوم چې یا رسول الله دا ستا دین چې کوم ده دا حق ده دا جزی حالت کے رسول اللہ تلاس ورکو کنا بیعت یو کو مسلمان شو دا سڈیر سرتیز خلق مال دلے دا سڈیر سرتیز خلق مال دلے چپا وسر سر نٹٹوی اسمان تا د جانان د حسن رو بیداسیو سے چه مورور سر فخپو کی دی جانان تا غازی محیصہ رضی اللہ تعالی عنہ گستاخ رسول یوم قتل کو غازی جوړ شو جناب رسول الله د جنت خوش خبري ورکړه په دغه یو ورځ باندې خپل مشرور د خپل مشرور د مسلمانې دو سبب جوړ شو مشرور باندې هم داسې اثر وشو کنه د دې یوې خبرې چې غډار اسلام راوړ دې ته وایي عشق رسول عشق رسول صرف چغې نه ده نه جلوسونه رایستل دي زمون پاکستان شریف کی عشق رسول دې ځای ته راورسېدلی ده چې بس جلوس را وباسه د خلکو کاروبار بند کړه چې څوک مخکې د درځي هغه ووهه چغې جوړې کړه واپس راشه حلوا اخرى بس دا عشق رسول د صحابو عشق داو چې ہم نے ان کے سامنے اول تو جذبہ رکھ دیا محیصہ رسول اللہ تخپل جذبہ کے خدا ہم نے ان کے سامنے اول تو جذبہ رکھ دیا پھر کلیجہ رکھ دیا دل رکھ دیا سر رکھ دیا صحابہ عرص پر رسول اللہ پا دن باندی قربانو صرف چغی نوے کنا زبانی عشق نو دا صحابو عشق واغا قلبی وکنا صحابو سر مال جان ہر سپر رسول اللہ پا دن باندی قربانو
رحمان بابا فرمای چلتا سر پسر کاند سودا چلتا سر پسر کاند سودا بل بنوی اسما غند شیدا نبما غند شیدا پا جہان کے نبتا غند دل برش بل پیدا یا رسول اللہ پټول جهان کې بزما پشان عاشق نوي او ستا پشان محبوب ستا پشان معشوق بنی کنه نبما غند شیدا وی په جهان کې نبتا غند دلبر شبل پیدا ما داستا جور جفا دی قبول کړي ورنن شد جړا پځای خندا زيونا يم درس جهان پتا شق دا کبادشاہ دد دہر کا گدا جدائی بدیچ رنگ قبول نہ کرم سومن دی روح کالبت سر جدا چدستا عاشقی پتیغ شہید شی در رحمان غالب حل شی ادا در رحمان وزیر رنگ وتا نظر کرا در رحمان وزیر رنگ وتا نظر کرا چی مدام پتا پس کاند جڑا یوزل رحمان بابا پل جمپڑی کی ناست اللہ 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 وصلی اللہ علی النبی الامی وصلی اللہ علی النبی الامی پل ذکر درود کی مشغول ہے خلق ورطرانو بلوت رحمان بابا تخبل جملے کی ناستے پل ذکر درد دل کی درد کی مشغول ہے تخبر نہیں پیخور خار کس خانے تا یو مولا راغلید اغا مولا دا سی تقریر کری چی دا خلین زگون غرز رحمان بابا ورطویل چی رحمان حسی وزگار چرت دل عشقا رحمان حسی وزگار چرت دل عشقا چی غوگ انیسی ناسی غند وزگار تا رحمان بابا ویزا دا خدای او دا رسول دا عشق فارغ نیا مکنا
دمر وقت ما سره نشتا اکم وقت چې دغه ما خدای او رسول اشته ورکړی ده دا تاسو چې وایي چې ملا راغلی ده نصیحت کړي تقریر کړي دا فارغه د وزګار ده د وقت ټایم یې نه پاسېږي نو اوس پېښور ته راغلی ده تقریرونه کړي که نه رحمان هسي وزګار چرته ده لعشقه رحمان هسي وزګار چرته ده لعشقه چې غوږ ونیسي ناصح غوندې وزګار ته واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين